اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر سامعین و ناصرین، د شعبان شپه 15 شعبان شپه ور سره 15 شعبان ورځ تاسو ټول ته مبارک. اعمال سره متصل وو، رابطه مې تعلق مې ټولو نه غټ شاید 15 شعبان شپې تیرول ډیر فضیلت لري او ډیر عظمت لري. 15 شعبان شپه 15 شپه چې مو تاسو هغه سره کوم تاریخ سره دی، هغه د 30 مارچ شپه راځي. 30 مارچ شپه 29 تاریخ ختم شي، نه پیر ورځ ختم کوله د منګل شپه 30 مارچ شپه دا 15 شعبان شپه دی. پاکستان کوم میاشتې لیدلې بنیاد باندې دغه شپې تیرول ډیر فضیلت دی. روایت دی د موت او شپې کوم مولانا لکه څنګه خداوند عالم پیغمبر د لپاره خاص کړل لیلۃ القدر شپه، مو اهل بیت علیهم السلام ته خدای خاص کړله د 15 شعبان شپه دی. دی 15 شعبان شپې باندې غروب سره نږدې غسل وکړي. د غسل څه فایده ده؟ چې دې سره ګناهونه سپکیږي، یعنی کمایو کې رسی ګناهونه واجنه کومي ګناهونه چې د انسان او د خدای منځ کې شوي دي، د مؤمن او الله منځ کې شوي دي، هغه ګناهونه د غسل سره خدای ته شي ختم کوي. بل شای نن شپې باندې ده هغه شب بیداری او ته شب بیداری احیاء شب، چې د شپه زنده وساتي، خوب کې نه وکي، تسبیح کې ویلي استغفار، استغفر الله واساله التوبه، استغفر الله ربي واتوب الیه. کوم یو ذکر کوي، تسبیحات اربع کوي، تو مرضی المنز قضایی المنزونه، مستحب المنزونه، تهجد المنز، نماز مغفرت والدین، خپل قضایی المنزونه، دعا، دا ټوله. مولا سجاد علیہ السلام نے روایت ہے چې د شپه تیر کړله ورځې د قیامت دنیا زړه به مړه وي، خدا زړه به ځکه زنده وي چې د شپه تیر کړي دی. د دغه شپې خصوصیات ده. بهترین اعمال د دغه شپې بقول شیخ عباس قمی رحمت الله علیه سے مفاتیح کی ده، بهترین اعمال د دغه شپې د مولا حسین سیرت ده. روایت ہے کہ نن شپې باندې یعنی 15 شعبان شپې باندې که چا زیارت د مولا حسین ولوستلو، گویا هغه 1,24,000 انبیاء سره مصافحه وکړي، یعنی 1,04,000 انبیاء سره دی مصافحه کړي دي. دوره حساب ده. ته کوم یو زیارت الویل؟ زیارت وارثه، زیارت عاشورا میں کوم یو زیارت وی، حتی اندہ خوالی سے بام باندے ودرگے دائیں طرف خی طرف تسترگوڑ چپی آسمان مولا حسین طرف تک گوتا سیخ خوالی دوی جملے وایا، السلام علیکہ یا عبا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکات. بس صرف دوی جملے دویلا تو دا سیدھے لکا 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کردی بھی. دغیش پی بہترین عمال دے. دین علاوه اوغدی دعانی دی چکا چا مثلا غختی مفاتیح کشتا دی اغا تو سی سده اغا زین خستای شو اغا اوغدی دعانی تو سلبشتای شو دی شپی باندی. بل سے دغی شپی بہترین عمل دے اغا دے محمد و آل محمد باندی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 100 200 300 500 1000 دسیا کواش سزیو طریقہ تو خم 100 صلوات پیغمبر پر نمی، 100 صدے بی بی زہرا ته ہدیہ کا، 100 علی علیہ السلام، 100 مولا حسن، 100 مولا حسین، 100 امام سجاد. ہر امام تبیل بلا 100 دفعہ امام زمان ته هم 100 صلوات مغتے ہدیہ کا. بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ دیشون سرا اولیاء الہی تا بزرگان معرفت مجتہدین مراجع اعظام تو چوتونی احسان کرده ده والدین او ده هدیه کی ثوابی. دغه شپې دعای کومیل ډیر ثواب ده، اهمیت ده، تاکید ور باندې شوی ده ستو سه دعای کومیل. بل شاید څه د شپې باندې تاکید شوی ده 100 دفعه یعنی سلواری تسبیحات اربعه. تسبیحات اربعه څه کوم تاسو تشریحات کې ویلو، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا تسبیحات اربعه دی نه د شپې باندې 100 دفعه سوال ویلي ډیر بهترین دی. دین علاوه نماز عشاء یعنی مسخوتن المنزل سے بعد کی 2 رکعت المنز دی. اول رکعت کے الحمد ورستا سورہ کافرون، دویم رکعت کے الحمد ورستا سورہ قل هو الله احد. د 2 رکعت المنز سکل د المنز کو 33 سورہ سبحان الله، 33 سورہ الحمدللہ، 34 سورہ اللہ اکبر. یعنی اگر مخی المنزل پر دے الٹا دے موچا عام المنز کو واجبات کو اگر کہ اللہ اکبر 34 سورہ بیا الحمدللہ 33 بیا سبحان اللہ دیکھئے دسے دے اول سبحان اللہ 33 بیا الحمدللہ 33 بیا 34 سورہ اللہ اکبر. اگر نور سے دعا دے یا من الیہ ملجأ العباد فی المهمات، دا دعا دے چٹی رو دا دعا دے ستوسی مفاتیح
کوم چپټر د شعبان اعمال ولا ماغه کې تاسو دا لیدای شو، هغه دوه مغزي نه تاسو لوستا شو. نورې دې شپې باندې مثلا انسان چې وکي تهجد المنځ نه پاتې نشي، یعنی کله تشبا تراوی څه کله سیکنډ ټایم راشي 2 بجې او 3 بجې، بس دغه ټایم باندې بهترین ټایم دی چې تهجد المنځ وکي. 11 رکعات اول، 8 رکعات نماز شب، 2 شفع، یو وتر یا وتر اربع پڑھوائے شی، دعای قنوت کی 70 وار استغفر الله ربی و اتوب الیه، 40 مؤمنین و مؤمنات ته استغفار کوله ده، دعا کوله ده. لذا دغه شپې تیروله، دغه دعاونه، د ذکر، د استغفار، دغه شپې بهترین اعمالونه دي. نماز جعفر تیار هم شته، څنګه د شپې باندې کوي چې چوته خدای واسفر کو څنګه نماز جعفر تیار کولوي چې مفتی کې هغه طریقہ ذکر شوی دی. او ځنه کلیپونو کې څه ده الفجر کوم هغه د پیجونو دی او نور پیجونو کې لیدا شو تاسو نماز جعفر تیار طریقہ خیری شوی دی، هغه هم د شپې باندې تاسو کوي شوی پزیر وړا شوی. دین علاوه یو بل مخصوص المز ده څنګه شپږم مولانا سره روایت شوی چې 15 شعبان شپې باندې 4 رکعات المز ده، هر رکعات کې الحمد ورسته 100 د توحید ده، سورۃ قل الاحد ده، یعنی گویا 400 قل الاحد رسی. 2 رکعات وکي الحمد بعد 100 دفعہ، بیا الحمد بعد 100 دفعہ، دویم رکعت کې دویم المنځ کې هم 2 رکعاتو کې الحمد بعد 100 400 کې هغه ورسته بیا کومه دعا ده اللهم انی الیک فقیر من عذابک خائف مستجیر. دا دعا مفتی کې شته، دا هم تاسو سے البته شو. دین علاوه عام روټین حالات کې یعنی دین هټ کار سده یو بل شي څنګه 100 رکعات المنځ د هغه د شپې باندې ده څنګه کې الحمد بعد 10 ور سوره قل الاحد سوره البستل شي. او دین علاوه نور شپږ رکعات المنځ خو بهر حال کچو د ټول نشي کوي، خصوصا خپل واجبات په زیر وړوي، قضا المنځ کې وکوي، نماز مغفرت والدین، مرحومینو د پاره او تسبیحات 4 سمو د تعرض وکړه 100 دفعه، یعنی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر، صلوات ده د شپې باندې، دعای کومل ده، دعای معرفت امام زمان ده، اللهم عرفني نفسك فانك لم تعرفني نفسك لم اعرف نبیک. دا دعا ده اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن انا انزلنا سوره ده ثواب ټول امام زمان ته هدیه شي. خصوصا مولا امام زمان علیه السلام د پاره تعجیل فرج دعا ده چې مولا د دعا کې خدای مولا خوشاله باندې ظهور باندې بیړو کې پروردگار نه دعا ده چې خدای د 15 شعبان شپې تیرولې اعمال کولې د ګناهونو بخشش زری مټولو توګر زولې کې مسافرانو دعاونه او سقبولي مقبولي کې بیماران صحت یاب حاجتمن حاجتونو برآورده وګرځي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.